أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل دغ پیغمبران دی فضلنا غرکڑی ومنگا بعضهم زین ددیونا على بعض پزین نور باندی منهم زین ددیونا من اغسوکو کلم الله چی خبر ورسر کڑیوی اللہ تعالی چی خبر ورسر کڑیوی اللہ تعالی لکه موسی علیہ السلام ورفع بعضهم او فرتکڑیو زین ددیونا درجات پا درجو کی وآتینا اور کڑیو منگا عیسی بن مریم البینات عیسی زوید مریم تا واضح دلائل وَأَيَّدْنَاهُ او مضبوط کڑیو منگا دلرا بروح القدس پروح پاک سرا چی جبریل علیہ السلام دے او یا انجیل دے ولو شاء اللہ کد اللہ تعالی خوخوے مقتتل الذین نو جنگ بنو کڑے اغا کسانو من بعدهم چی رستر دیونو من بعد ما جاءتهم البیناتو ورستر داغنا چی راغلل دیو توازح دلائل ولكن اختلفوا لكن دیو اختلاف وکا فمنهم من آمنا نزین دیونا اغسوکو چی ایمان راوڑے ومنهم من کفر او زین دیونا اغسوکو چی کفر وکا ولو شاء الله کدا اللہ تعالی خوخوے مقتتلون دیو بجنگ نوے کڑے کدا اللہ تعالی خوخوے پا زور باندی دا خلقو مومنان کول جبرن ایمان اللہ تا منظور ندے کہ جبرن ایمان اللہ رب العالمین پا زور باندی پا دے خلقو باندی ایمان راوڑے نو بیا بدیو جنگ کڑم نو ولو شاء اللہ کدا اللہ تعالی خوخوے مقتتلون دیو بجنگ نوے کڑے ولكن اللہ لیکن اللہ تعالی یفعل کی ما یرید اغسو چی اللہ تعالی اغواری اللہ چی سو وارین واقعی ستے چی رادشین واقعی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انفقو خرچ کئی ولگوی مما رزقناکم داغنا چی در کلی منگتا ستا من قبل ان یاتیا مخکدرات لود من قبل ان یأتی یوم مخی دراتلو داس ورزنا یا من قبل ان یأتی مخی ردین چراشی یوم داس ورز لا بیعن پیچ نبی اغسطل خرسول پاغی کی ولا خلت او نب دوستانی ولا شفاعت او نب سفارشی والکافرون هم الظالمون او کافران هم دیو دی ظالمان اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالی چی دے نشت دے حقدار دا بندگی الا ہو مگر دقا اللہ دے الحیو ہمیشہ جون دے دے القیوم تدبیر کون کے دے دا طول کارنو یا القیوم سنبال ان کے دا عالم دے سب سنبال ان کے دا دے کائنات دے لا تاخذوه ننسدی اللہ تعالی لرا سنتن جوٹا یعنی کله چې خوب چالور شول کی کم پیرشانی اغا پیرشانی پا اللہ نرازی لا تاخذوه ننسدی اللہ تعالی لرا سنتن پیرشانی ولا نوم او نخوب له ما فی السماوات دی اللہ تعالی پا اختیار کی اغا سدی چی پاسمانونو کی دی وما فی الارضی او آغا چی پزمکو کی دی من ذا الذی چوک دے آغا کس یشفعو چی سپارش بو کی عندہو دی اللہ تعالی پا دربار کی الا بی اذنہی مگر پا اجازت دا اللہ تعالی باندی دا اللہ پا اجازی باندی کولیشی چاہر اللہ اجازور کی خواسو کی نشی کولے او دا اللہ دی اجازی بغیر سوک نشی کولے یعلمو فوید اللہ تعالی ما بین ایدیہم پا اغسبان دی شی مخیر دی خلقو ندی وما خلفهم اغا چورستر دیو ندی ولا یحیطونا او دیو نشرا گرولی بشیئن پیوشی سرا من علمه دا علم دا اللہ تعالی نا دا معلومات دا اللہ تعالی نا
الا بما شاء مگر فاغا چا چې خوښ شي د الله تعالی نو وحی ورته وکي او هغه ته وښودلی شي. علم غیب نه بلکې هغه ته د وحی په ذریعې سره وښودلی شي. وسع کرسیه السماوات والارض رسیدلی دی علم د الله تعالی اسمانونو او ځمکو ته. د کرسی نه مراد علم د الله تعالی دی چې وسع رسیدلی دی کرسیه السماوات علم د الله تعالی اسمانونو ته والارض او ځمکې ته. او یا مراد د الله رب العالمین کرسی ده چې هغه اسمانونو او ځمکو نه فراخه ده. ولا يؤوده او نستړی کوي دی الله تعالی لرا حفظهما حفاظت د دې دواړو د ځمکې او د اسمان حفاظت یې نستړی کوي. وهو العلي العظیم او د الله تعالی اوچت مرتبه والا دی العظیم او ډیر لوی دی په اعتبار د مرتبه سره. لا اکراه فی الدین نشتر زور په دین کې قد تبین الرشد یقینا ښکاره شوې ده نیغه لار هدایت من الغی د کږې لارې نه. الرشد نیغه لار او الغی کږه لاره. نو قد تبینا یقینا ښکاره شوې ده الرشد نیغه لار من الغی د کږې لارې نه یا ښکاره شوې ده هدایت من الغی د ګمراهۍ نه. فمن یکفر بالطاغوت نو چا چې کفر وکړ په طاغوت باندې په غیر الله باندې په شیطان باندې ویؤمن بالله او ایمان راوړو په الله تعالی باندې فقد استمسک نو یقینا د منګولې ولګولې بالعروة الوثقى په کړۍ مضبوطه باندې چې توحید دی لن فصام لها نشته شو کېدل هغې لره. والله سمیع علیم الله تعالی اوریدونکی د هر څه دی او پوهه دی په هر څه باندې. الله ولی الذین آمنوا الله تعالی دوست د هغه کسانو دی چې ایمان راوړل دی یخرجهم وباسي الله تعالی دیو لرا من الظلمات د تیرو د شرک او د کفر نه او د بېدینۍ نه الی النور رڼا د توحید او د ایمان او د سنت ته. والذین او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړلی اولیاؤهم الطاغوت دوستان د دیو شیطانان دی سرکشه خلق دی. طاغوت سرکشه خلق دی د الله نه بغیر چې چا بندگی کیږي نو هغه طاغوت دی. یخرجهم اباسی دا طاغوت دیو لرا یخرجونهم اباسی دا طاغوت او دا شیطان دی کافرانو لرا من النور درنانا الى الظلمات تیرو د کفر او د شرک تا. اولئک دغه کسان اصحاب النار اور والدی هم فیها خالدون دیو با په دی اور کې همیشه. الم تر الی الذی آیت نګوري پیغمبر هغه کستا حاج ابراهیم چې جګړه کړې و د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په بار د توحید د رب د کې. نمروزو ابراهیم علیه السلام سره بحث کړو ان آتاه الله الملک د دې وجنا چې ورکړې والله تعالی دلته بادشاہي نو په خپل بادشاہي باندې مغرور او د ابراهیم علیه السلام مقابله کوله. اذ قال ابراهیم کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربي الذي رب زما هغه ذات دی یحیی چې ژوند کول کوي او یمیت او مړه کول کوي. قال نو ویل دی نمرود انا احیی زم ژوند کول کوما او امیت او مړه کول کوما. قال ابراهیم ویل ابراهیم علیه السلام فإن الله يأتي بالشمس يقن الله تعالی راولی نور لرا من المشرق د مشرق د طرفنا زما رب د نور د مشرق د طرف نه راخیږي پاتی بها نو زه تیرا ولا تیرا وخی جوا من المغرب د مغرب د طرفنا فبهت الذي كفر نو غلی شو هغه کس چې کافر دی یا شرمنده شو هغه کس چې کافر دی. والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. او کلذی یا تنګوري هغه کستا مره چې تیر شو علی قريه په یو کلی باندې وهي خاویه او دا کلی را غورځیدل او علی عروشها په خپل چتون باندې
یعنی چتونه راغورځېدلي وو. قال نو ویله عزیر علیه السلام انا یحیی څنګه برا ژوندي کی هذه الله دی لره الله تعالی بعد موتها وروسته د مرګ د دینا د دې کلي چې کوم اوسېدونکي دي نو هغه به الله رب العالمین څنګه را ژوندي کوي. یعنې دا یقین یو خو چې زه وینم په خپلو سترګو باندې دا سوچ و فکر یې وکړه. فاماته الله نو مړ وساته د لره الله تعالی 100 عام 100 کاله په الله رب العالمین مرګ راوست. فاماته الله نو مړ وساته د لره الله تعالی 100 عام 100 کاله ثم بعث بيرا فرتك قال ان الله تعالی ورته وی کم لبثت څومره وخت تیر کړی دی. عزیر علیه السلام څومره وخت تیر کړ. قال نو ویل عزیر علیه السلام لبثت یوما ما وخت تیر کوي او ورځ او بعض یومین یا بعضی صد ورځې او 100 کاله پروت دی. قال نو ویل الله تعالی بل لبثت بلکې تا وخت تیر کړی دی 100 عام 100 کاله فانظر الى طعامك نو وګوره خپل خوراک ته. فانظر الى طعامك وګوره خپل خوراک ته وشرابك خپل اسکاک ته لم يتسنى چې نه دی بدبودار شوی نه دی بدل شوی خوند هغې لم يتسنى چې نه دی بدل شوی خوند هغې یعنی نه دی بدبودار شوی. وانظر الى حمارك او ګوره د خپل سورلۍ ته د خپل خر ته ولنجعلك او دې دپاره چې وګرځو موږ تعالی را آیة للناس نښه د خلکو دپاره. وانظر وګوره الى العظام او ډوکو د دې خر ته کیف ننشزها څرنګې خوځو موږ دې لره چې دا خوځېږي د یو بل سره یوځای کېږي. ثم نکسوها لحما او بیا اغوندو موږ دې ته غوښه. فلما تبين له ورکل چخکار شو عزیر علیہ السلام تدا خبره. قال نو ویل اعلم زړیر خبوی شما په مشاهده سره یعنی اوس می باقاعده په خپل سترګو کتل. اعلم زړیر خبو شما ان الله چې یقینا الله تعالی على كل شيء قدیر پارشی باندې قدرت والده. واذ قال ابراهيم کله چې ابراهيم علیہ السلام ربی ای زما ربا ارینی ما توخیا کیف تحیی الموتا سرنگی ترا ژوندي کې مړو لرا. قال نو ویل الله تعالی ولم تؤمن ایستا یقین نشته یقین نشته ابراهیم ته یقین نه کې په خبره. قال نو ویل ابراهیم علیہ السلام بلا ولنا یا الله یقین مې بلا ولنا ولکن لیطمئن لیکن دې لپاره چې خو مضبوط شي قلبي زلم خو مطمئن شي او خو مضبوط شي ما تاسو د دې وجه نه وکړه. قال نو ویل الله تعالی فخذ 4 من الطير ونسا څلور مارغان 4 من الطير څلور مارغان وسرهن الیک نو عادت کدیو لره د ځان سره دومانی دیو وسرهن الیک عادت کدی لره د ځان سره یا دیو معنا چې فسرهن الیک قیمه کدیو لره د ځان سره بالکل پټی کا قیمت جوړه کا. او ثم جعل بیا کی دوا علی کل جبل پاری هر یو غربان دی منهن د دې مرغانو جزءا سیسا قیمت جوړه کا او دا قیمه دا بیا په مختلفو غرونو باندې لګا کېدوا سیسا د کېدوا. ثم دعوهن بیا आवाज کدیو د مرغانو ته چې راځي یاتینک سعیا رابشتا د پمنډا اق مرغی داغي غوخه به وزکیږي او بل سره او هرڅ اندامونه به جوړیږي او استغفار برازي. وعلم افیشا ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی غالب دی زورور دی حکمت والده. مثل الذين مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه لرا فی سبیل الله پر لار الله تعالی کې کمثل حبه پشان د دانې دی انبتت چراوټو کوي راوخیږي 7 سنابل ووږي فی کل سنبلة 100 حبه او په هر وږي کې سلدانی په هر یو وږي کې. والله يضاعف الله تعالی دو چندی ډبل کوي لمن یشاء چاله چې خوښ شي. والله واسع علیم الله تعالی فراخره واستون کې علم والده.
الذين ينفقون اموالهم کسان چې خرج کوي او لګي خپل مالونه لرا فی سبیل الله فلار د الله تعالی کی ثم لا يتبعون او بیا نور پسې کوي ما انفقوا پاغه پسې چې دیو لګول دیو خرج کړلی منن زباتنا ولا اذن او نه تکلیف نه پچا زباتی او نه چاله تکلیف ور کوي لهم اجرهم دیو د پار اجر د دیو د عند ربهم پنځ درب د دیو باندې ولا خوف عليهم او نه به هیڅ یاره په دیو باندې ولا هم يحزنون او نه به دیو غمجن شي قول معروف وینا نیکا کو صلوي څه شی لګوي نشي نو خبره خوخي کوا قول معروف وینا نیکا خبره خام ومغفرة او بخنا خیر ډیر غوړه من صدقتین دا صدقینا یتبعها اذا چور پسې کی پاغي پسې بدر دی او تکلیف چاله ورکې نو دا غینا 10 روپۍ دی ورکړلی او به تنګې د دینه خدای علی چې غیتا بل څه خبره وکړه چې الله دی او بخ الله دی معاف کا والله غنی حلیم الله تعالی بے پروا صبرناک دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولولا تبدلوا صدقاتکم ما بربادو خپل صدقې بالمن والاذى پزباتن او په بدرد سرا په تکلیف سرا کلذي پشان د بربادولو دا کس ينفق مالو چې لګي خپل مال لرا ریا الناس د پاره ځان خودنی د خلکو ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او ایمان دراوړي په الله تعالی او پرز د اخرت فمثلو نو مثال دره کمثل صفوان پشان د مثال دا امواری گٹی دی علی ترابن چې باغی باندې خاورې فاصابه وابل ورسیږي هغه تتیز باران پترکه وسولدا نو پریدي هغه لرا صفا سوترا شی خاور دی ویسی لا يقدرون دی وقدرتنا الذي على شيء فزشبان مما كسبوا دا غنا چې دیو کړي یعنی اس اجر ته خپل د لیکلون ملاويږي والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرانو ته ومثل الذين مثال دا کسان ينفقون اموالهم چې لګي خپل مالون لرا ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی چې الله رضا په حاصل کی وتثبيتا من انفسهم او د پاره د کلکولو د خپل ځانونو کمثل جنتين درې مثال پشان د باغ باندې جننه باغ پشان د باغ باندې بیربوتین چې پوچت زی باندې په یو ډیرې باندې اصحابا وابل ورسیږي تتیز باران فاتت اکلا ضعفین نور کی دا خپل میوه لرا ضعفین دو چندا ک باران او زیات باران وشي نو میوه بیا دو چندي او فإن لم يصيبا کون رسیږي دیتا وابل تیز باران فتول نو کافی دا ول بیا کافی دا دیر پارا بیا پرخا مولا پورا دا پتوال نو بیا پورا دا داغی دا پارا شبنم پرخا ورلا پورا دا چی صرف پرخا موشی نو دا دی میوا اغا چکم دا نوغا کی دا دی باغ والله بما تعملون بصير الله تعالی پاغسا چی تاسو عمل کوئی دن کے دے آیا ودو احدکم آیا خوخی یو تن پتاسو کی ان تكون له جنة دا جشید در پارا باغ من نخیل دا کجرنا وعناب او دا انگرنا تجری چروانی من تحت الانهار لاند داغین نهرنا له در پارا فیا پدیکی من کل الثمرات هر قسم میوی واصوابه الكبر او رسیدلی دی سڑیت بڑاوالی وله ذریت او در پارا اولادی ضعفاو کمزوری ماشمان فاصوابه اعصارن ورسیگی دی باغتا اعصارن تیز سیلی او دا سیلی دسی چی فی نارون چی پای کی اوری گرمائشی پکی پاخترقت نوس اسوزی دا باغا پاخترقت نوسی دا سیلی دی باغ لرا فاخترقت نوسوزی دا باغ کذالک یبین اللہ دغشان بیانی اللہ تعالی لکم الایات استاذ پارا آیاتون و دلائل لعلکم تتفکرون دیر پارا چتاسو فکر و سوچ وگئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انفقو ولگوئی من طیبات ما کسبتم دفاق واغینا چتاسو گٹلی ومما اخرجنا او زینی داغینا چی رئیستلی منگستاسو دا پارا من الارض دزمکینا ومما او داغینا
اخرجنا لكم چرایستل منګ استاسو د پاره من الارض ازمکینا نو پای کې عشر ورکي ولا تیمموا الخبيث منه او قسم کوي د معمولی مال د دینه د پلیت مال د دینه تنفقون چې تاسو یې لګوي ولستم بیاخذیون تاسو غستون کې غیلا پخپلا الا تغمزو پی مگر دا چې تاسو سترګې پټې کوي پای کې وعلموا في شيء ان الله غني حميد يقينا الله تعالى بے پروا استایل شوی دی الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د غریبینا ويامركم بالفحشاء حکم کوي تاسو ته په بے حیاتوب سره په بے حیاي سره والله يعدكم مغفرة منه الله تعالی وعده کوي تاسو سره د بخنی د خپل طرف نه او فضلا او د فضل والله واسع علیم الله تعالی پر اخر او سن کې علم والده یوتی الحکمت ورکه الله تعالی پوی د دین من یشاء چاته جخوخشی ومن یوت الحکمت او چاله چې ورکه شو پوی د دین پوی د قران فقد اوتی خیرا کثیرا یقینا ورکه شو هغه تر ډیر خیر ډیر زیات خیر ورته ورکه شو وما یذکر او نصیحت ناخری الا الالباب مگر د عقل خاوندان د عقل والا وما انفقتم من نفقه او هغه چې خرج کوي تاسو لګوي تاسو من نفقه د خرچنا او نظرتم من نظر او یا تاسو نظر کوي د نظر نه څه منل کوي د منلونه فإن الله يعلمه يقين الله تعالى فيك پاغي باندې وما للظالمين من انصار او نشتر ظالمانو د پاره څوکیم دادیا ان تبدو الصدقات کخکارا کوي تاسو صدقې فنعما هي دا ډېر خيري و ان تخفوها او کپټوي تاسو غیلرا او تؤتوا الفقراء او ور کوي تاسو دی لرا غریبانو ته فهو خير لكم نو دا بغره استاسو د پاره ويكفر عنكم او لری بکی استاسو نا من سیئاتکم د تکلیفون استاسو نا والله بما تعملون خبیر الله تعالی پاسو چې تاسو کوي خبردار دی ليس عليك هداهم نشتره پیغمبر فتا باندې هدایت کول دی خلقو ته توفیق ورکول داستا کار نه دی ولكن الله يهدي لیکن الله تعالی توفیق ورکي هدایت کوي من يشاء چاته چوغړی د الله په قبضه کې د الله په اختیار کې دی وما تنفقوا من خير او هغه چې لګوي تاسو خرج کوي تاسو من خیر د سبهتر مالنا فلانفسکم نستاسو د خپل ځانونو د لپاره فائدہ ده وما تنفقون او خرج مکوي تاسو مالونه ملګوي تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د لپاره د لټولو د رضا د الله وما تنفقوا من خير او هغه چې لګوي تاسو خرج کوي تاسو من خیر د سبهتر مالنا يوفى اليكم پورا بدر کړی شي تاسو ته داغي اجر داغي ثواب وانتم لا تظلمون تاسر ظلمون کلیشی للفقراء الذين دفار دغدا صدقه چاله ورکین للفقراء الذين دفار د غریبانو کسانو احصروا في سبيل الله چې بن شوی دی په لار د الله تعالی کی لا استطيعون ضربا في الارض طاقت نه لري د سفر کولو پزمکه کی يحسبهم الجاهل ګمان کوي په دیو باندې نا خبر خلق اغنیا د مالدارو ولی من التعفف د وجد سوال نه کولونه چې د سوال نه ځان ساتي من التعفف د وجد سوال نه کولونه چې سوال نه کوي یو خلق وایي چې زمالدار دي والله تعرفون بسيماهم تبا پیجنې دیو لرا پاغه نه خور دیو باندې انته به حالت ته ګوري چې د رزق د کم طرف نه دی د سدي نو هغه موافق بکار کې تعرفهم بسيماهم توپیجن دیو لرا په خاص نخور دیو باندې لا يسالون الناس الحافا سوال نکي د خلقنا الحافا پواز خلی سرا انهاز دې کی لا سینی ولید سکار نکي وما تنفقوا من خير او هغه چې خرج کوي تاسو لګوي تاسو د سمالنا من خير د سمالنا فإن الله به عليم يقينا الله تعالى پاغيبان فوده الذين ينفقون اموالهم کسان چې لګي خپل مالون لرا بالليل والنهار شپې او د ورځې سرا وعلانيه پټو ښکارا فلهم اجرهم دیو د پار اجر د دیو د عند ربهم پنځ درب د دیو باندې ولا خوف عليهم او نبي سير په دیو باندې ولا هم يحزنون او نبدیو غم جنشي الذين كسان ياكلون الربا چې خوري مال د سود لرا استعمالي مال د سود لرا
لا يقومون دیو بنا پاسی دا قبرنا یا دیو بنا ودریگی الا کما يقوم الذي مگر پشان دو دریدو دا کس باندی یتخبطه الشیطانو چی گڑوٹ کڑی اغلر شیطان لیونے کڑی اغلر شیطان من المس دا وجد رسیدلو دا شیطانان ندتا من المس دا وجد رسیدلو دا شیطانان ندتا یعنی شیطانان پا دباندی ناستی ذالک بأنهم دا پدی وجہ چی یقنن دیو قالو وائی انما البیع مثل الربا یقنن اغسطل خرس والبشام دا سود باندی دی وحل اللہ البیع او حال دارے چالا حلال کرے دی اللہ تعالی اغسطل خرس وال اللہ جائز کر دی تجارت وحرم الربا و حرام کرے دی سود لرام ومن جاءو پس ارغ سوک چراغی اغتا موعظت من ربی نسیت طرفا در رب ددنا پانتهاو دی منش پلهو ما سلپ ندر پار اغسری چی مخ کی تیر شوی دی اصل دمال دی پلهو ما سلپ در پار اغسری چی مخ کی تیر شو یعنی کم دا اصل مال دی سود با پکن اخلی و اصل چکم روپی برتی دی آدی والی خیر دی و امرو الاللہ او پیسر دا حوال شوید اللہ تعالی تا ومن عادو سوچی واپس شو حلال والد سودتا فاولائک اصحاب النار دا کسان اور والدی هم فیا خالدون دیو با پدی اور کی ہمیشی یمحق اللہ الربا ختم اللہ تعالی مال دا سود لرا ویربی صدقات او زیادی اللہ تعالی مال دا صدقو واللہ لا یمحق اللہ برکت اچھی اللہ تعالی یمحق اللہ بے برکت کئی اللہ تعالی یمحق اللہ الربا بے برکت کئی اللہ تعالی الربا دا سود مال لرا ویربی صدقات او برکتی کئی اللہ رب العالمین دا صدقو مال والله لا يحب كل كفار الله تعالی من نکید هر کافر دار ناشکر اثیم گناهگار سرا ان الذين امنوا يقين اكسان ایمان راولے وعملوا الصالحات ونیک عملنا کی واقاموا الصلاة او پابندی کی نماز واتوا الزکات او زکات ورکی لهم اجرهم دی لپاره اجر د دیو د عند ربهم پنځ درب د دیو باندې ولا خوف عليهم او نبی سیاره په دیو باندې ولا هم يحزنون او نبی غم جنشي یا ایها الذين امنوا ایمان والو انفق یا ایها الذين امنوا ایمان والو اتقوا الله ويرجد الله تعالی نا وذروا ما بقي من الربا او پریدوی اغا معاملہ چه باقی دا د سودنا ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان فإن لم تفعلوا کچرتونکو تاسو دا کارا او سودم پری نخو نفاذنون خبر شئی اعلان حاصل کئی پازنون اعلان واوری خبر شئی بحرب من اللہ پا جنگ دا طرف دا اللہ تعالی و رسولی و دا پیغمبر دا اللہ نا و این توبتم او کتوبو باسی تاسو فلکم رؤوس اموالکم ستاسو دا پارا فلکم رؤوس اموالکم ستاسو دا پارا اصل دا مالون ستاسو دی لا تظلمون تاسو ظلم مکوئی ولا تظلمون و پتاسو بم ظلم نشکی دی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ او کچرتئی دا سڑے اتا چچا سر دا سود معاملہ کرلا کچرتئی دا سڑے ذو عُسْرَةٍ دا سختی والا یعنی غریب دے نفنظرۃ الی میسرہ مہلت انتظار و کاغتا الی میسرہ ترمالداری پوری فنظرۃ نکتل دی انتظار دے الی میسرہ ترمالداری دا پوری وان تصدقوا دا چتا صدقہ وکئی خیرات وکئی خیر لکم دا دیر غرد استاسو دا پار ان کنتم تعلمون کچرت تاسو پوئی گئی واتقو یومن ویری گئی دا عذاب دا غورزینا ترجعون فی الاللہ چی تاسو با واپس کلشی پائی که اللہ تعالی تا ثم توفا کل نفس بیا پورور کلشیاریو انسان تا ما کسبت بدل دا عمل چی دکر لیں وهم لا یظلمون و پدیوبانی بظلم نشکی دے یا ایو الذین آمنو ایمان ولو اذا تداینتم کلچ تاسو یو معاملک وید لین دین بدین دا قرضو اذا تداینتم کلچ تاسو لین دین کوئی کلچ تاسو چا معاملک وی بدین دا قرض الى اجل تریونیٹی مسمى مقرر پوری الى اجل مسمى تریونیٹی مقرر پوری فاکتبو نولی کئی غیلرام دا قرض کما معاملہ کوئی او دا یونیٹی پوری نو اغا اولی کئی زانلا اولی کئی
وليكتب او لیکل دیو کی بینکم پمابین ستاسو کی کاتبون یو لیکن کے بالعدل فانصاف سرا ولا یا بکاتب او انکار دنکی لیکن کے ان یکتبا لیکلنا کما علمه الله لکه څنګه چې خودنا کړل د الله تعالی پویا کړی دی دلر الله تعالی فلیکتب نو دې لیکلو کی ولیم للذی او بیان دیو کی هغه کس علی الحق چې باغی باندې حق دی باغی باندې قرض ده وليتق الله او ودي يجد الله تعالى ربه چې د رب دی ولا يبخس منه شيئا او نری کمی د قرضینا شیئا څه شی د کمینا ټول لیولي کی فین کان الذي کچرتویا کس علی الحق چې باغی باندې قرض دی سفیهن ساده دی او ضعیفن یا کمزوری دی بوډا دی او لا یستطيع یا طاقت نلري ایوم الله چې بیانو کی نه چاړه دی هو دی پخپلا او لا یستطيع یا طاقت نلري ایوم الله چې بیانو کی هو دی پخپلا فلیملل نو بیان دیو کی ولیو رشتہ دار ده سرپرست ده بالعدل په انصاف سره واستشهدوا او گواهان ونسی شهیدین دو گواهان من رجالکم د سړو ستاسونا دو گواهان مقرر کوي پکې کفئن لم یکونا رجلین کچرتنو دو سړی نو فرجلن بیا یو سړی او امراتان او دو خزی ممن داغنا تردونا چې تاسو خو خوي من الشهداء د گواهانونا ان تضل احداهما د دو خزی ولیدي الله زکا ان تزل د دی وجنا کهر راشی احداهما یو د دې دوانو په تذکرہ نو یاد بکی فتذکرہ نو یاد بکی احداهما یو د دې دوانو الاخرى بلتا هر دې راځي نو کدی وینا هر شنو بل به ورته وریاد کی ولا یا بشهدا انکار دنه کی گواهان اذا ما دعو کله چې دی وراو بلل شي گواهان دی انکار نه کوي ولا تسأمو او مستړکی تاسو ان تكتبو چولی کی تاسو دی معاملې لرا صغیرن کوړه معاملې ده او کبیرن او کغټ معاملې ده الى اجلی ترنیټی داغی پوری ذالکم اقسطو داڑی رد انصاف خبر دا عند اللہ پنیزد اللہ تعالی و اقوام للشہارتی او دیر مضبوطون کی دا گواہی دا پارا وادن او دیر نزدی دا اللہ ترتابو چی تاسو بشک ونکا الا ان تکون تجارتا مگر دا چی دا تجارت او یا دا سوداگری حاضرہ تیارا تدیرونا یا حاضرتا لاس پلاس باندی تدیرونا چه اڑوی راڑوی تاسو غیلرا بینکم پخپل مابین کی فلیس علیکم جناح نشتر پتاسو باندی سگنا اللہ تکتبو اجون لکی تاسو غیلرا واشهدو او گواهان مقرر کئی اذا تبایعتم کلچ تاسو غستل خرسول کوئی ولا یضار کاتبون او ضرر دی ونشر سولیم ولا يضار او ضرر دی ورنکل شکاتبون لکن کتا ولا شهید او نگواتا وین تفعلو کشرتو کو تاسو داکار فینو فسوق بکم یقینا دا سبب دا نافرمانی دی پتاسو دا اللہ خلاف مکا واتقوا الله دا اللہ تعالی نویری گئی ویعلمکم اللہ او تعلیم در کئی تاسو لر اللہ تعالی پوی در کئی تاسو لر اللہ تعالی واللہ بکل شین علیم اللہ تعالی پارشبان دی پوہ دے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ او کچرتئی تاسو پا سفر باندی ولم تجدو کاتبا او نمومی تاسو لکن کے فرحان مقبوضا نو گاندا قبض کلیشوی فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ پس کچرت آماندار وگرزی زینستاسونا بعضن زین نور لرام فَلْيُؤَدِّ الَّذِي نو ادا دی کی اغا کس ہوتو منا چه امانتدار گرزولی شوی دی امانت او خبل امانت لرام وَلْيَتَّقِ اللَّهَ او دیرگ دا اللہ تعالینا ربهو چه دا رب دی وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ او مپٹوئی گواہی لرام وَمَنْ يَكْتُمْهَا وَمَنْ يَكْتُمْهَا چاچ پٹکلا دی گواہی لرا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ فإنه آثم قلبه يقنا گناهگار شزلد دا والله بما تعملون عليم يقول الله تعالى والله الله تعالى بما تعملون عليم پاس جتا سو عمل کوي عليم فيده لله ما في السماوات خاص الله تعالى لره اختیار دا هغه سره چې پاسمانونو کې دی او ما فی الارض او اختیار دا هغه سره چې پزما کوي
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او کچرتا ښکارا کوي تاسو هغه څه چې تاسو په زړونو کې دي او تخفو یا پټوي تاسو هغه لرا يحاسبكم بالله حساب بو کی تاسو سره پاغي باندې الله تعالی فیغفر لمن یشاء نو بخنه کوي الله تعالی چاته چې خوښ شي ويعذب من يشاء وعذاب ورکوي الله تعالی چاته چې خوښ شي والله على كل شيء قدير الله تعالی پارشي باندې قدرت والده آمن الرسول تصدیق کوي پیغمبر یا ایمان راوړی دی پیغمبر بما انزل الی پاس باندې چې نازل کړي شوی دی پیغمبر ته امر ربی طرف رب دنا والمؤمنون او مؤمنان ایمان راوړی دی کلن طول آمن بالله کلن طول آمن بالله ایمان راوړی دی په الله تعالی او ملائکتی او په ملائکو د الله تعالی او کتبی او په کتابونو د الله او رسولی او په رسولانو د الله لا نفرق جدائی نکو منگا جدائی نراولو منگا بین احد من رسولی پما بین دیوتن دا پیغمبرانو کی طول منو وقالو او ایدیو سمعنا واوردل منگا واتوانا و تابداری کو منگا غفرانکا بخنا غوڑو منگستانا ربنا ایز منگ ربا و الیک المصویر او تات دی واپس کی دل دو مخلوقات واپسی تات دا لا یکلف الله تکلیف نور کہ اللہ تعالی نفسا یو انسان لرا الا وسعها مگر داغی دا اندازی موافقا داغی دا وس او دا طاقت موافقا لها ما کسبت دری بندر پار آسری چی دکلی والیها مکتسبت او پد باندی بوج او سزا داغا سزا چی دکلی کم نیکی کرل داغا بوتا داغی بدل بورتا میلاوی او کم گناہ کرل داغی بدل مورت ملاوی ربنا ایز منگ ربا لا تواخذنا منی سمنگ لرا ان نسینا کهر راشی زمنگنا او اختوانا یا خطا شمنگا ربنا ایز منگ ربا ولا تحمل علینا اسرن او مبارو پمنگ باندی اسرن بوجنا کما حملته علی الذین من قبلنا لکا سنگا چتا بارکڑیو دی بوجن لرا پاکسانو باندی چی زمنگ نمخ کیو ربنا ایز منگ ربا ولا تحملنا او مبارو پمنگ باندی ما لا طاقت لنا بی آغا چی طاقت نیزمنگ دا پارا پاغی باندی واعفو عنا اللہ معفیو کمونتا واغفر لنا اللہ بخناو کمونتا ورحمنا او یا اللہ رحم وگا پا منگ باندی انت مولانا تزمنگ مددگاری زمنگ معاونی زمنگ امدادی فانصرنا نو امدادو کا زمنگا علی القوم الكافرین پا مقابلت قوم کافرانو کی آمین اللہ دا دعام قبول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة آل عمران آل عمران بن شروع کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کو منگا پا مدد دنون دا اللہ چی عام مہربان دے و خاص مہربان دے پدی صورت آل عمران باندی الف لام میم اللہ تعالی فیگی پا معنی و مطلب دی حروف باندی اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالی چی دے نشتر حقدار دا بندگی مگر دا اللہ دے الحیو ہمیشہ جوان دے دے القیوم سنبالون کے دا عالم دے سنبالون کے دا عالم دے تدبیر کون کے دا مخلوق دا ټولو کارون تدبیر کون کے دا ټولو کارون دے نزل علیک الكتاب را لے گلے دے دی اللہ تعالی پتاوانی کتاب تا تے کتاب را لے گلے دے بالحق دخکارا کولو دا حق دا پارا مصدقا لما تصدیق کون کے لئے دا اغا کتابونو بین یدی چمخ کے دین دی وانزل التورات والانجیل اور علی گلے دے تورات و انجیل لرا من قبل مخ کی حدل للناس ہدایتو دا پار دا خلقو وانزل الفرقان اور علی گلے دے پرق راوستن کی کتاب پرق راوستن کی کتاب ان قرآن چه دا حق و دا باطل پا منز کے پرق راولی دا روا و دا ناروا پا مابین کے فرق راولی دا جائز و دا ناجائز پا مابین کے فرق بیانی ان الذین یقنن آکسان کفرو چی کو پرے کڑے دے بی آیات اللہ پایاتون دا اللہ تعالی لهم عذاب شدید دیو دا پر عذاب دے سخ واللہ عزیز زنتقام اللہ تعالی غالب دے اللہ تعالی زورور دے زنتقام مالک دا بدلے دے دا بدلے والا دے ان اللہ یقنن اللہ تعالی لا یخفا علی شیون نہ پٹی کی پاغبانی سے شی پی الارضی پزمکہ کی ولا فی السماء نہ پاسمان کی والذی اللہ تعالی اغزاد دے یصورکم چی شکلون در کئی تاسو لرا فی الارحامی پر رحمون دے میندو کی پخیٹو دے میندو کی
کیف یشاء سرنگی چې وغواړي لا اله نشتره حقدار د بندګۍ الا هو مگر دغه الله دی العزیز زورور دی الحکیم حکمت والدی هو الذي ذا الله تعالی غزاد دی انزل عليك الكتاب شرع لګره د پتاوان کتاب منه آیات محکمات زینت دین آیاتونه دی محکمات چاغه مضبوط دی په خپل معنی کې محکمات محکم یعنی چې مضبوط دی په خپل معنی کې یا محکمات خکار معنی او خکار مطلب ولدي هن ام الكتاب دا محکمات آیاتونه هن دا محکمات آیاتونه ام الكتاب اصل د کتاب دی و اخر او نور آیاتنا متشابهات متشابه دی یعنی هغه مطلب باندې هر څوک نه پوهیږي فاما الذين پسرا کسان فی قلوبهم زیغون چې پزلونو دغه کې کوګواله دي چې پزلونو دغه کې زیغون کوګواله دي فیتبعون ناغي تابعداري کوي ما تشابه منه هغه تابعداري کوي دا آیاتونو تشابه منه چې متشابه دي د داغینا ابتغاء الفتنه دی د پاره د لټولو د فتنې د پاره د لټولو د فتنې او د فساد و ابتغاء تاویل د پاره د لټولو د غلط مطلب دی و ما يعلم تاویله او نه فیږي پاسل مطلب دی باندې په صحیح مطلب دی باندې الا الله مگر الله تعالی والراسخون فی العلم او مضبوط خلق په علم کې یقولون وای آمنا به من ایمان راوړل په دی باندې كل من عند ربنا دا ټول زمون در رب د طرف ندي وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر د عقل خاوندان ربنا ای زمون ربا لا تزغ قلوبنا مکه غوا زمون غزنا بعد از هدایتنا رسل داغینا چې تا مونږ ته هدایت کړې وهب لنا من لدنک رحمتا او راک مونږ ته د خپل طرف نه مهرباني راو بخ مونږ ته د خپل طرف نه مهرباني انک انت الوهاب یقینا انت ورکون کې دارس ربنا ایزم ربا انک جامع الناس یقینا انت جمع کون کې خلق لرا لیومین پاغ ورځ باندې لا ریب فی چیز شک نشتره پای کې ان الله لا یخلف الميعاد یقینا الله تعالی خلاف نه کوي د خپل وعده ان الذين كفروا یقینا کسان چې کوپر کړل لن تغنی عنهم هیچره پیدا باور کی دیو دا مالهم مالونه دریو ولا اولادهم او نا اولاد دریو من الله شهد عذاب د الله نه شي واولئک وذا کسان هم وقود النار دیو خشاک دور دی کدا بیال فرعون حال د دیو پشان د فرعونانو دی والذین آکسان من قبلهم چې مخکیو د دیونا کذبوا بیااتنا دروجنتیا کړي وا زمونږ د آیاتونو فاخذهم الله نونی ولدیو لر الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دیو باندې والله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب ولري قل و پیغمبر للذین کفروا آکسانو ته چې کافران دي ستغلبون زرد چې تاسو به کمزوري شي او تحشرون الی جهنم او تاسو به جمع شي جهنم ته وبئس المهاد او ډیر بد پرش دی د جهنم قد کان لکم یقینا اشترستاسو لپاره قد کان لکم یقینا اشترستاسو لپاره آیت النخا پی پیاتینی په بار دغه دوړلو کې التقطا چې مخامخ شوی دی یو بل سره پیاتون یو اغډلوا تقاتل فی سبیل الله چې جنگي کا په لار د الله تعالی کې او اخرى کافرتون او بلډلا کافروا يرونهم لیدل دی مومنانو کافرانو لرا يرونهم لیدل دی مومنانو دی کافرانو لرا مثلهم د خپل ځان دو چند دی مومنانو کافرانو لرا لیدل دو چند رای العین په ظاهر دسترو باندې په ظاهر دستر ګویا سی قتل حقیقت داسي اغا يرونهم لیدل دی مومنانو کافرانو لرا مثلهم دو چند خپل رای العین په ظاهر دسترګو والله یؤید بنصره الله تعالی مضبوطی والله یؤید بنصره الله تعالی مضبوطی په خپل امداد سره مې شاو چاله چوغاړي ان فی ذلک لعبرة یقینا پدې کې خامخا عبرت دی لولی الابصار د پاره د عقل والو زین للناس خستکل شوی دی خلقو ته حب الشهوات محبت د میننا کو چیزونو من النساء د زنانو نا والبنین او د زامنو والقناطیر المقنطره او د خزانی جمع کړي شوی نا
من الذهب د سرو زرنا والفضة او د سپینو زرنا والخيل المسومة او د اسونو نشاندارنا د کرا اسوننا د نشاندار اسوننا والانعام او د څارونا والحرث او د فصلنا ذلك متاع الحیات الدنیا دا څکه د ژوند دنیاوی دا والله عنده حسن المآب الله تعالی چې د سره د خیسته زیاده ورتلو اولوه پیغمبر او نبیوکم ایز خبر درنکم تاسو لرا بخیر من ذالکم پڑیر بہتر سرد دینا لیلذین دا کسانو دا پارا اتقاو چاگی زان ساتی دا اللہ دا خلاف نمتقیان دی عند ربیم پنیز رب دیو باندی جناتون باغون دی تجری چروان بی من تحتی الانارو لاندی داغین نیورونا خالدین فی آمیشتن بی پاغی کی وازواج مطوارتن او بیبیانی پاکی کلیشوی دا هر عیبنا ورضوان من اللہ او رضامندیا د طرف د الله تعالی نه والله بصیر بالعباد الله تعالی لیدون کې د خپل بندیانو لرا الذين كسان یقولون چې وای ربنا ازمن ربا اننا آمنا یقینا من ایمان راوړې دې فاغفر لنا ذنوبنا نو بخمنتا گناهونه زمنګا وقنا عذاب النار او بچ کې موږ د عذاب دورا الصابرین صبر کوونکی والصادقین او رښتونی والقانتین او عاجزی کونکی والمنفقین او خرچ کونکی والمستغفرین او بخنه غختونکی بالاسحار په وخت سبا کی په وخت پیشمنی کی چربانگی کی شهید الله گواہی کہ اللہ تعالی یا بیان کہ اللہ تعالی انه شان دارے لا الہ الا هو نشتر حاجت روا مگر دق اللہ دے نشتر حقدار د بندگی مگر دق یو اللہ دے والملائکۃ او ملائکم دا گواہی کئی واولو العلم او خواندان د علم قائما ولال بالقسط په انصاف لا الہ الا هو نشتر حقدار د بندگی مگر دغه الله دی العزیز الحکیم زور او حکمتونه والدی ان الدین عند الله الاسلام یقینا دین هغه دین چې قبول شوی ان الدین یقینا کامل دین قبول شوی دین عند الله پنځ د الله تعالی باندې اسلام دی وما اختلف الذين اختلاف نو کړه کسانو تل کتاب چې ورکړل شوی ورته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسل داغینا چراغی دیو توازی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسل داغینا چراغی دیو تا علم پویا بغیم بینهم دو وجد زدنا پخپل ما بین کی ومن یکفر بی آیات اللہ یو چاچی کفر وکا فآیاتون دا اللہ فإن الله سریع الحساب یقینا اللہ تعالی دی زر حساب اغستن کے فإن حاجوکا نو کدیو جگڑے کی تاثرہ فقلوا پیغمبرہ اسلمت وجیہ ما تابع کڑے دے خپل ځان لرا للہ اللہ تعالی تا ومن اتبعن او چا چې تابعداري وکړه زمان او هغه څوک چې زما تابعداري کوي وقل للذین هو پیغمبر کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړل شوی دی ورته کتاب والامیین او امیانو ان پړو ته وایا اسلمتم ایتا سو غاړی خو دی دا تاسو تابع شوی نو فین اسلمو کدیو تابع شیو غاړی خو دی وا فقد اهتدوا یقینا دیو پس عملار شو دیو په هدایت بشي وین تولوا کدیو واوړید فینما علیک البلاغ یقینا پتا باندې رسول د مسلې دی پتا صرف مسله رسول دی والله بصیر بالعباد الله تعالی لیدون کې خپل بندگانو لرا ان الذين يقيننا كسان يكفرون چه کفر کوي بیاات الله فآیاتن الله تعالی ويقتلون النبيين او وجني پیغمبران بغیر حق بجرما سجرم نه کړي ويقتلون الذين او وجني اغكسان يأمرون بالقسط چه حکم کیف انصاف سرا من الناس دخلقنا فبشرهم نذیر ورکدیو لرا بعذاب علیم فعذاب دردناک سرا اولئک الذین دا کسان دی حبطت اعمالهم برباد دی عملون دیو فی الدنیا والآخرہ فدنیا و پاخرت کی وما لهم او نبی دیو دفارا من ناصرین سوک امدادیان علم ترى الذين آیتن گوری آغا کسانو تا اوتو نصویبا من الكتابی چوکلے شوی دورتا صحیصہ دا کتابنا صحیصہ دا کتابنا صحیصہ دا فوی دا کتابنا یدعونا دیورا بلل شیلا کتاب اللہ کتاب دا اللہ تعالی تعالی یحکم بینهم دی دا پارا چی پیسلو کی دا دیو ترمینزا
ثم يتولى نبيا أولي فريق منهم يودل ديونا وهم مورزون أو ديو دي مخ أڑون کی ہمیشہ ذلك بأنهم دا پدی وجہ چی یقینن دیو قالوا ویلن تمسنا النار هیچری او بن رسیگی منگ تاور الا ایاما معدودات مگر یو سورزی پشمیر باندی وغرهم او دوکا کی چول دی دیو لرا فی دینیم پدین دیو کی ما کانو یفترون آغا دروغو چی دیوی دزان جوڑی ما کانو یفترون آغا دروغو چی دیو دزان جوڑی فکیف اذا جمعناهم فکیف نسرنگ حال بید دیو اذا جمعناهم کلچ راجمکو منگ دیو لرام لیومن پاورس کی لاری بفی چی شک نشترے پاغی کی داغی پراتلو کی ہیچ شک نشتا ووفیت او فرب ورکلیشی کل نفس ہر یو انسان تما کسبت بدل دہا غعملنو چی دکرلی وهم لا یظلمون او پدیو باندی بظلم اونکلیشی قل اللہم ویت پیغمبر اے اللہ اللہم اے اللہ تاپسی ستاپ در پسی زجوخ شم یا اللہ مالک الملکی تبادشاہ دبادشاہانوی توتی الملکا ورکی تبادشاہی د دنیا من تشاو چاہتا چستا خوخشی وتنزع الملکا و اخلط بادشاہی د دنیا من تشاو د چانا چستا خوخشی وتعز من تشاء وتعزت ورکے چاہتا چستا خوخشی وتذل من تشاء او تذلت ورکے چاہتا چستا خوخشی بیدک الخیر ستا پلاس کی اختیار د نفع و د نقصان دے یستا پلاس کی اختیار د خیر و د شر دے انکا علا کل شئین قدیر یقینن تپہر یو شبان دے قدرت والی تولج اللیلہ تننباس شپی لرا فی النہاری پورس کی وتولج النہارا او تننباسی ورز لرا فی اللیلی پشپکی وتخرج الحیہ او تراؤباسی جوندی لرا من المیتی دمرنا وتخرج المیت او راؤباسی مر لرا من الحی دجوندنا وتخرج الحیہ او تراؤباسی جوندی تراؤباسی جوندی مسلمان لرا زکا مسلمان پشان د جوندی دے نو تراؤباسی جوندی مسلمان لرا من الحی من المیت د مر کافرنا د کافر پلارنا یا د کافر پلارنا مسلمان بچے پیدا شی لکہ ابراہیم علیہ السلام داغ پلار آزر آغا مشرکو کافرو خداغنا دا آغا مشرک کافرنا چی پشان دا مردی داغنا یو جوندی مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا شا وتخرج المیت او راوباسیت مر لرا من الحی دا جوندینا جوندی انسان جوندی مسلمان پشان دا جوندی دے لکا حضرت نوح علیہ السلام پشان دا جوندی او داغنا پیدا شا کافر کنعان چی داغی وزوی اغا کافرو بیدینو سیلاب کی حلاک شا توپان نوح کی یو مطلب دا مطلب کی دیشی چی وتخرج الحیہ راو باست جوندی چرگوڑی لرا من المیتی دمڑی تراو باسی وتخرج الحیہ تراو باسی جوندی چرگوڑی لرا من المیتی دمڑی انڈینا وتخرج المیت راو باسی تمڑی انڈی لرا من الحی د جوندی چرگینا یا بل مطلب وتخرج الحیہ راو باسی جوندی انسان لرا من المیتی دمڑی نطفینا وتخرج المیت من الحی راو باسی نطفی لرا من الحی د جوندی انساننا وترزقو ترزق ورکی من تشاو چاہتا چستا خوخشی بغیر حساب بی حسابا لا يتخذ المؤمنون الكافرین ندی نسی مومنان کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مومناننا ومن يفعل او چاچ وکذالک داکار
فلیس من الله فی شیء نبی دید طرف د الله تعالی نا پیس یو شیر دین کی الا ان تتقوا منهم تقا مگر دا چې تاسو ځان بچ کئ د دیونا په ځان بچ کولو سره الا ان تتقوا مگر دا چې تاسو ځان بچ کئ منهم د دیو د دوستانینا تقاتا په ځان بچ کولو سره ويحذركم الله او يري تاسو لرا الله تعالی نفسه د خپل ځاننا وإلى الله المصير الله تعالی تدی واپس کېدل او ورتلل قل و پیغمبر ان تخفو کپټوي تاسو ما فی صدورکم چې تاسو پسینو کې دي تاسو پزلونو کې دي او تبدو یا ښکارا کوي هغې لره یعلمه الله نفیږي په هغې باندې الله تعالی ويعلمو د الله تعالی فویږي ما فی السماوات په هغه څه چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او هغه چې په ځمکو کې دي والله على كل شيء قدیر الله تعالی پر یو شی باندې قدرت والده یوم تجدو یاد کا ورځ چې بیا به مومي کل نفس هر یو انسان ما عملت هغه چې د عمل کړی بدله د هغه چې د عمل کړی من خیر د خیر نه د نیکۍ نه محضرا حاضر او ښکارا یوم رایات کا هغه ورځ تجدو چې بیا به مومي کل نفس هر یو انسان ما عملت بدله د هغه عمل چې د کړی دی من خیر د څه نیکۍ نه محضرا حاضر او ښکارا وما عملت او هغه چې د عمل کړی دی من سوء د بدۍ نه نو هغه به ښکاره او حاضر ویني تودو خوخیبا لو ان بینها کاش چوی پمینز دغه انسان کی و بینه او پمینز دغه عمل دغه کی پمینز دغه بد عملی کی بعیدن لری بعیدن امدن بعیدا دیر اگد زمانه یا اگد مودا چرک دیر غٹ مسافت وی او دیر لری وی د نفس د انسان او د گناه په منځ کې لرېوالی وي دا به خوښوي امدن بعیدا موده لرې ډېره ویحذرکم الله یری تاسو لره الله تعالی نفسه د خپل ځان نه والله رؤوف بالعباد الله تعالی نرمي کوونکی دی په خپلو بندګانو قل وایه پیغمبره ان کنتم تحبون الله که چېرته تاسو مینه کوئ د الله تعالی سره فاتبعوني نو زما تابعداري وکئ يحببكم الله من محبت بو کتاب سر الله تعالی ويغفر لكم او ما بکتاستا ويغفر لكم او ما بکتاستا ذنوبكم گناهون استاسو والله غفور رحیم الله تعالی بخون کے مہربان دے قلوا پیغمبر اطیعوا الله تابعداریو کید الله تعالی والرسول او د پیغمبر د الله فإن تولوا كتاسو واوریدی فإن الله لا يحب الكافرين یقینا الله تعالی مینه کوي د کافرانو سره ان الله اصطفى آدم یقینا الله تعالی غوره کړو آدم علیه السلام و نوحا او نوح علیه السلام وآل ابراهیم او خاندان د ابراهیم علیه السلام و آل عمران او خاندان د عمران علیه السلام علی العالمین په مخلوقاتو د خپل زمانی په هغه زمانه کې غورو ذریتا د اولادو بعضها من بعض زینی د دیونا د زینونا بعضها زینی د دیو من بعض د زینونا والله سمیع علیم الله تعالی اوریدون کې د هر څه دی او پوی دی پار څه باندې اذ قالت امرأة عمران کله چې ویل ښځې د عمران علیه السلام ربي ای زما ربه انی نظرت یقینا ما نظر منلی دی لکه ستا دپاره ما فی بطني هغه چې په خېټه زما کې دي محررا چې دا به ازادي فتقبل مني نو یا الله ته قبول کې زمانه انک انت السمیع العلیم یقینا خاص ته اوریدونکی او پوهیږي فلما وضعتها هر کله چې وزیږول دی لره قالت نو ویل ربي ای زما ربه انی وضعتها انثى یقینا ما وزیږول دی لره جنۍ ما راوړه دی لره جنۍ می پیدا شوه والله اعلم الله تعالی پویو بما وضعت
پاغا چې دی زیږولیو پاغې باندې چې دی راوړیو ولیس الذکر او نه دی نارینا کالانثی په شان د دې زنانه باندې ولیس الذکر او نه دی هر نارینا کالانثی په شان د دې جنۍ باندې وانی سمیتها او یقینا مانوم کې خودو دی لرا مریم وانی اعیذها بک او یقینا زپنا غړم د دې پتا سره زپنا غړم د دې پتا سره او ذریتها او د دې د اولاد من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوینا او بد ویلې شوینا فتقبلها نو پس قبول کړه دی لرا ربها رب د دې بقبول حسن فقبل اولو خیستو سرا وانبتا او رالو یکړه دی لرا الله تعالی نباتا حسنا پرالو یولو خیستو سرا وکفلها زکریا او زموار شو د دې د پرورش زکریا علیہ السلام کلما دخل علیها زکریا المحراب هر کلا چې داخل شو دننه شو علیها پدی باندې زکریا المحراب زکریا علیہ السلام عبادت خانی تا وجد عندها رزقا نو بیای مندو داغ سر رزق بیای مندو داغ سر رزق زکریا علیہ السلام چې کله د دې خواله ورغی پرورش ورلکاو تربیت ورلکاو نو چې کله خواله ورغی نو هغې سره بې موسمه میوې وي قال نو ویل زکریا علیہ السلام یا مریم اے مریم انا لکی هذا چرت دی دا ستا د پارا انا لکی د چرت نوی ستا د پارا هذا دا میوی قالت نو ویل هغې هو من عند الله دا طرف د الله تعالی ندی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب یقینا الله تعالی رزق ورکوي چاته چې خوښ شي به حسابا الله هنالک نو په دغه وخت کې دعا زکریا ربه دعا وغوښته زکریا علیہ السلام د خپل ربنا قال وی ربی هب لی ای زما ربا راکی ما تا من لدنکا د خپل طرفنا ذریتا طیبا اولاد پاک را لراکا د خپل طرفنا اولاد پاک انک سمیع الدعا یقینا ته قبلونکې د دعاګانوي انک یقینا ته سمیع الدعا اوریدونکې د دعاګانوي قبلونکې د دعاګانوي فنادته الملائکه نو آواز کو د ملائکو هو قائم یصلی فی المحراب او دی ولاړو چې مونږه کا په عبادت خانه کې ان الله یبشرک چې یقینا الله تعالی زیر درکې تا د یحیی په یحیی علیہ السلام سره پکې دلو د یحیی علیہ السلام سره چې ستاسو پیدا کی یحیی نوم بي مصدقا بکلمت تصدیق کونکے بوی بکلمت په حکم سرا من الله د طرف د الله تعالی نه وسیدا او سردار او مشر بی وحسورا او پاک باز بی پاک ونبیا من الصالحین او پیغمبر بی د کامیابنا من الصالحین د کامیابنا یا د نیکانونا قال نویل زکریا او دا پیغمبری نیک قال نویل زکریا علیہ السلام ربی اے زما ربا انا یکون لی غلام سرنگ بشی زما د پار حلق وقد بلغنی الکبر او یقینا رسیدل دی ما ته بډاواله و امراتی عاقر او خز زما شنددا قال نویل جبريل علیہ السلام كذلك الله دغشان تکی بیت الله تعالی يفعل ما يشاء کی هغه څه چې د الله تعالی خوښ شي قال نبی زکریا علیہ السلام رب جعل ای زما ربا وګرځوا لی زما د پار آیت النخا الله ما سنخ وګرځوا قال نبی الله تعالی آیاتو کا نخست ادا الله تکلم الناس چې تب خبر نه کې د خلکو سره ثلاثه ایام درې ورځې الا رمضان مگر په اشاره سره دا خبر روزه و نسا دا ټیم کې عبادتو وسدانشتا خبرې باندې کې د خلکو سره د خبر نه روزه و نسا یو مطلب دا دوی مطلب دا چې الله تکلم الناس تب خبر نشي کولای د خلکو سره واذکر ربک
او یاد وخپل رب لره کثیرا ډیر ډیر وسبح او پاکی بیانوا د الله تعالی بالعشی په وخت د مازیګر کې والابکار او په وخت د سحر کې. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ کله چې وی ملائکو یا مریم اے مریم ان الله اصطفاکی یقینا الله تعالی غوره کړی ته وطهرکی او پاک کړی ته واصطفاکی او غوره کړی ته علی نساء العالمین په زنانو د مخلوقاتو د خپل زمانی د هغه زمانی. یا مریم اے مریم اقنوتی لربکی عاجزی کوا د خپل رب ته وسجدی سجده لګوا ورکعی رکوع کوا مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه. ذالک من انباء الغیب دا دی د خبرو د غیبنا نوحیه الیکا چې وحی کومونګه د تا ته پیغمبر دا ټول خبرې د غیب خبرې دی مونږه تا ته وحی کوو. وما كنت لديهم او نوی تر دیو سره اذ یلقون اقلامهم کله چې دیو غرزول خپل قلمونه غرزول یعنی خسنه اچاو چې د مریم پرورش بڅوک کوي. ایهم یکفل مریم چې کم یو د دینا ذمہوار بشي د مریمی. وما كنت لديهم او نوی تر دیو سره اذ یختصمون کله چې دیو بحث کاو. اذ قالت الملائکة کله چې وی ملائکو یا مریم اے مریم ان الله یبشرک یقینا الله تعالی زیر درکې تا بکلمت منه په یو حکم سره د خپل طرفنا اسمه المسیح چې نوم د غیب مسیح وی عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریمی وجیها مرتبه والبی فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې. ومن المقربین او یبدا د نزدیکانو نه الله تعالی ته ډیر نزدې. ويكلم الناس او خبرې به کوي د خلکو سره فی المهدی په زانګو کې وکالن او په بوډاوالي کې. ومن الصالحین او یبدا د کامیاب نه نیکانو. قالت نویل مریم ربی ای زما رب انا یکون لی ولد سرنگی بی زما د پاره بچی. ولم یمسسنی بشر او نه دی رسیدلی ما ته هیڅ یو بنده نو اسباب نشته. د اسبابونه انکار کول د دینداری نه ده. اسباب به استعمالی نورستو بیا هغه به دعاګانې کې ځان له. ولم یمسسنی بشر او نه دی رسیدلی ما ته هیڅ یو بندانو اولاد می څنګه کی. قال نو ویل الله رب العالمین ویل خو په واسطه د ملک باندې د فرشتي باندې. نو ویل فرشتي کذالک دغه شان تکي بیت الله یخلق الله تعالی پیدا کوي ما یشاء هغه چې د الله تعالی خوښ شي. اذا قضى امرا کله چې فیصله وکړي د یو کار فانما یقول له یقینا د الله تعالی وای هغه ته کن شا فیکون غشی هغه موجود شي. ويعلمه الكتاب او د الله تعالی بخیدت کتاب ورته قرآن او سنت او مرتخی والحکمت یعنی قرآن کتاب ورته او حکمت به ورته خی قرآن او سنت دا ورته خی چې کله بیا راکوشي اخر زمانه کې زموږ ایمان دی. ويعلمه الكتاب او خی بدیتا قرآن والحکمت او سنت ورستو درا کوزیدونه چې د اسمان نه راکوشي. والتورات او تورات والانجیل او انجیل مخکې د خطونه. ورسولا الى بني اسرائیل او پیغمبر به بني اسرائیل ته انی قد جئتکم او دی بوای چې یقینا ز راغلی متا ستا بی آیتین په دلیل سره په معجزو سره من ربکم د طرف درفستا سنا. انی اخلق لکم یقینا ز جوړو مستاسو د پاره من الطین د خټینا که هیئت الطیری په شان د شکل د مارغه. فانفخ فی نزفک وام پاغی کی فیکون طیرا باذن الله نشی بادا مارغه په حکم د الله تعالی. و ابرئ الاکمه او زو جوړو ما د مور نه پیدا شویړون یعنی هغه مرزادړون والابرص او برګي مرض والا. و احیی الموتى
او زب ژوندي کوم مړو لرا باذن الله په حکم د الله تعالی وانبئکم او زب خبر در کوم تاسو لرا بما تاکلون پاغه سباندې چې تاسو خورئ و ما تدخرون او پاغه سباندې چې تاسو جمع کوئ ذخیره کوئ فی بیوتکم په خپلو کورونو کې ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیة خامخا نخذ لکم ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان ومصدقا او تصدیق کوونکی یم لما د هغه کتاب بین یدیا چې مخکې زمانه دی من التورات یعنی تورات وليحل لكم او دې لپاره چې حلال واله بیان کوم تاسو ته بعض الذی د بعض هغه څه حرم علیکم چې حرام کړی شوی په تاسو باندې په ځان باندې په زور حرام کړیو یا بطور عذاب په تاسو باندې حرامو وجئتکم او مرات لکلی تاسو ته بآیاتین په دلیل سره په معجزې سره من ربکم د طرف رب تاسو نه فاتقوا الله د الله تعالی نه او یریږئ واطیعون او زما تابعداري وکئ ان الله ربی یقینا الله تعالی زما رب دی و ربکم او تاسو رب دی فاعبدوه نو خاص دغه الله تعالی بندگی وکئ عبادت وکئ هذا صراط مستقیم دا د لاره نیغه برابر او سیده فلما احس هر کله چې معلوم کړه عیسی علیه السلام منهم الکفر د دیونا کارونه د کفر قال نویل عیسی علیه السلام من انصاری الی الله څوک دی امدادیان زما الی الله په دین د الله تعالی کې قال الحواریون ویل خاص ملګرو حواریینو اخاص ملګرو ویل نحنو انصار الله منګ امدادیان یو د دین د الله تعالی آمنا بالله مونږ ایمان راوړې دی په الله تعالی باندې وشهد او ته گواشه بأننا مسلمون چې یقینا منګه مسلمانان یو غاړی خودن کیو الله تعالی ته ربنا ای زمنګ ربا آمنا مونږ ایمان راوړې دی بما انزلتا پاغه سوچ تارا لګری دی وتبعنا الرسول او تابعداري کومنګا د پیغمبر فاكتبنا مع الشاهدين نولی کمنګا سره د گواہی کوونکو موحدیننا د مؤمنانو سره منګا ولیکا ومکروا او دیو چلونه وکړه د وجلو د عیسی علیه السلام ومکروا او دیو چلونه وکړه د وجلو د عیسی علیه السلام ومکر الله او تدبیر وک الله تعالی د خلاصولو د عیسی علیه السلام والله خیر الماکرین الله تعالی دې غوړه د تدبیر کوونکو نه اذ قال الله کله چې ویل الله تعالی یا عیسی ای عیسی علیه السلام انی متوفیکا یقینا ز پورا اخلم تعالی روحا او جسما ز پورا اخلم تعالی ورافعک الی او زتاو چتو مزانتا ومتوهرک من الذین کفروا او زتا پاکو مدا کسانو چې کافران دي وجاعل الذین او ګرځوما هغه کسان اتبعوک جستا تابعداري کوي فوق الذین د فاسدا کسانو نه کفرو چې ګبره کړي دی الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې ثم الی مرجعکم بیا ما توافس استاسو دا پاحکم بینکم نزو پی سلو کما ستاسو پمنس کی فیما کنتم فیه تختلفون پاغا سکی چی تاسو پائی کی اختلاف کاؤ فاما الذین فسعرا کسان کفرو چی کپرے کڑے دے فہو عذبوهم نزب عذاب ورکم دیو تا عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا والآخرہ فدنیا و پاخرت کی وما لهم من ناصرین او نبی دیو دا پارا چوک امدادیان واما الذین او ارا کسانا منو چیمان راوڑے دی وعمل الصالحات انیک عملون کئی فیوفیهم اجورهم نو پورا بور کی دیو تا اجورهم بدلی دیو والله لا يحب الظالمین اللہ تعالی مین کئی دا ظالمان سرا ذالک نتلوه ذالک دا بیان دا عیسی علیہ السلام نتلوه علیکا چلولو منگا دیل را پتا باندی من الآیاتی دا آیاتنو دلائلنا والذکر الحکیم و دا نصیحت حکمت والنا ان مثل عیسی یقنا مثال دا عیسی علیہ السلام عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی
کمثل آدم پشان د آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی پشان د آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر د پلار او بغیر د مور نه پیدا، عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر د پلار نه پیدا. خلقه پیدا کړیو اغلرا من تراب د خاورنا، ثم قال له نبی ویل الله تعالی دتا کن شا فیکون وغ موجود شا. الحق من ربک حق ثابت دی د طرف درفستانا، فلا تکن من الممترین نو تمکیگا د شک کوونکو نا. فمن حاجک نو پس چا چې جګړه وکړه تا سره فيه په باره د عیسی علیه الصلوۃ والسلام کې د دې په عبدیت کې، من بعد ما جاءک ورستو دا غنا چې راغلی تا ته من العلم د علم او د فوینا، فقل نور ته وای پیغمبر تعالوا راشئ مباهله وکړو راشئ، ندعو راو بغواړو منګه ابناءنا زمنګ زامن خپل زامن براو غواړو، و ابناءکم او تاسو خپل زامن راو غواړئ، ونساءنا من بخپل زنانه راو غواړو، ونساءکم او تاسو خپل زنانه راو غواړئ، وانفسنا او من بخپلم حاضر شو، وانفسکم او تاسو حاضر شئ، ثم نبتهل بیا بعجزیو کو اللہ تعالی تا مباہل بوکو، فنجعل لعنت اللہ نو بگرزو منگا خیری دا اللہ تعالی علی الکاذبین پا دروغ جنو باندی. ان هذا یقیناً دا بیان دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان هذا یقیناً دا بیان دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لہو القصص الحق خامخا بیان دے پرشتیا، خامخا بیان دے رشتیا او صحیح. وما من الہ او نشترے بل حاجت روا الا اللہ بغیر دا اللہ تعالینا، نشترے بل حاجت روا بغیر دا اللہ نا، نشترے بل حقدار دا بندگی سوا دا اللہ تعالینا بغیر دا اللہ تعالینا. وإن اللہ یقینا اللہ تعالی لہو العزیز الحکیم خامخا زورور دیو دا حکمت والدے. فإن تولوا کدی واوڑیدل فإن اللہ نو یقینا اللہ تعالی علیم بالمفسدین پویا دے پا پساد کون کو باندی. قلو اے پیغمبر یا اہل الكتاب اے اہل کتابو تعالوا راشئی الى کلمت دا سی خبرتا سوائم بیننا و بینکم چی برابر دا پا من زمن کی و پا من ستاسو کی، اللہ نعبد الا اللہ دا چی عبادت بنکو منگا مگر دیو اللہ، ولا نشرک به شیعا او نبہی صدار جوڑو دی اللہ تعالی سرس شیلرام، ولا نشرکو او نبہی صدار جوڑو به دی اللہ تعالی سرس شیئن سشی، ولا يتخذ بعضنا او نبنی سیزین زمننا بعضن زن نور لرا اربابا خدایان من دون اللہ بغیر دا اللہ تعالینا. فإن تولونو کدی واوڑیدل فقولوا اشهدوا نو تاسو ورته ووایئ چې ګواه شئ بأننا مسلمون چې یقینا منګه مسلمانان یو غاړی ښودونکي یو الله تعالی ته. یا اهل الکتاب ای اهل کتاب لم تحاجون ولی تاسو جګړه کوئ فی ابراهیم په باره د ابراهیم علیه السلام کې، وما انزلت التورات او نو نازل شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر رستو د وفات د ابراهیم علیه السلام نام. افلا تعقلون تاسو ولی عقل نلرئ. ها انتم خبردار تاسو هاولای دغه خلق یی حاججتم چې جګړې کوي تاسو فیما لکم به علم پاغه سکی چې استاسو لپاره پاغي باندې څه علم. فلم تحاجون نو ولی تاسو جګړې کوي فیما پاغه سکی لیس لکم به علم چې نشتر استاسو لپاره پاغي باندې څه علم او څه پویا. والله یعلم الله تعالی فویږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه فویږئ. ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیہ السلام یهودیا یهودی ولا نصرانیا او نه نصرانی، ولكن کان حنیفا مسلما لیکن وہ اغا حنیفا کلک ولار پا دین باندی مسلما تابدار دا اللہ. وما کان من المشرکین او نو دے دا مشرکانونا. ان اول الناس یقینا دیر نزدی دا خلقنا ان اول الناس یقینا دیر نزدی دا خلقنا بی ابراہیم
ابراهیم علیہ السلام تعالی الذین خامخا اغا کسانو اتبعو چی تابداری کئی داغا وهذا النبی او دا پیغمبر ورته ډیر نږدې دی والذین آمنوا او هغه کسان ورته نږدې دي چې ایمان راوړی دی والله ولی المؤمنین الله تعالی دوست د مؤمنانو دی ودت طائفة خوخی او ډله من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو یضلونکم کاش چې گمراه کی تاسو لرا وما یضلون او دیو نشي گمراه کوله الا انفسهم مگر خپل ځانون لرا وما يشعرون او دیو نفویږي یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله ولی تاسو کفر کوي پایاتونو د الله تعالی باندې وانتم تشهدون او تاسو خپوی گواهان یې یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لم تلبسون الحق ولی تاسو ګډ وډوي حق لرا بالباطل د باطل سرا وتكتمون الحق ولی پټوي تاسو حق لرا وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ وقالت طائفة من اهل الكتاب او یو ډله د اهل کتابنا آمنو ایمان راوړی بالذي پاک کتاب باندې انزل على الذين چې نازل کړل شوی دی پاک کسانو باندې آمنو چې ایمان راوړی دی وجه النهار پاول حصہ دورس کی وکفروا او کفر وکي آخرو پا آخر حصہ دورس کی لعلهم يرجعون دې د پارا چې واپس شي دا کمزوري مؤمنان د ایمان نا ولا تؤمنوا او تصدیق مکوي تاسو الا لمن مگر دا هغه چا تبع دینکم چې تابعداري کوي تاسو ر دینه ولا تؤمنوا تصدیق مکوي یعنی خبره ممنئ دا هر چا خبره ممنئ ها دا چا خبره منئ الا لمن مگر دا هغه چا منئ تبع دینکم چې تابعداري کوي تاسو ر دینه ستاسو ر دین چې څوک تابعداري کوي دا غي منئ او د نور چا ممنئ قل و پیغمبر ان الهدى یقینا هدایت د الله تعالی کوم چې قران کې بیان شوی دی هدى الله هغه هدایت د الله تعالی دی ایوتا د دې وجنا چې ور بکل شي احد یو کستا ایوتا د دې وجنا دا ولی تاسو ایمان مراوړی او ولی یقین مکوي ولی تصدیق مکوي ولی ممنئ د دې لپاره ایوتا د دې وجنا چې ور بکل شي احد یو کستا مرتبه او درجه مثل ما اوتیتم پشان دا غي چې درکل شوی د تاسو ته او یحاجوکم او یابا جګړو کی تاسو سرا عند ربکم په دربار درف تاسو کی قلوا پیغمبر ان الفضل بيد الله یقینا غرواله پلاس د الله تعالی کی دی یوتیه من یشاء ورکی دی لرا چاہتے جو خوخشی والله واسع علیم اللہ تعالی فراخر وستن کی علم والدے یختص برحمتی خاص کی پخپل مہربانی سرا من یشاء چال رئی چو خوخشی والله ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند لوی پزل لے ومن اہل الكتاب او زند اہل کتابنا من اغسوک دی ان تأمنه کچرتا تاماندارو گرزی دلرا بقنطارین دلوی خزانی یؤدیه الیکا ندی ادا کی اغیل رتاتا ومنهم او زنی دیونا من اغدین تأمنه کچرتا تاماندارو گرزی غلرا بدینارین دیو دینار دیوی رفی لا یؤدیه الیکا نادا کی اغیل رتاتا الا ما دمت علیه قائما مگر دا چتا میشی پاغی باندی ولاړه ذالک بانهم دا دی وجنا چې یقینا دیو قالوا وای لیس علینا نشتره پمنګ باندې فی الامینا په خوراک د مالونو د امیانو د انپړو کې سبیل سلار د ملامتیا ويقولون علی الله الكذب او دی وای په الله تعالی باندې دروغ او هم یعلمون او دی فیږي بلا ولنا من اوفا بیاهدی چاچ پرواله وکا په وعدو د الله تعالی واتقا او ځان وساته د خلاف د الله نا فإن الله يحب المتقين يقين الله تعالی من کید متقیان سرا ان الذين يقين آکسان یشترون بعهد الله چ اخلی یشترون چ اخلی بعهد الله په لوزن د الله تعالی
وایمانهم او پخپلو قسمونو باندې ثمنا قلیلا قیمت د دې دنیا لګي. اولئک دغه کسان لا خلاق لهم نش اولئک دغه کسان لا خلاق لهم نشته سیسد ثواب د دیو د پارا فی الاخرت په آخرت کې ولا یکلمهم الله او خبر بون کې د دیو سره الله تعالی ولا ينظر الیهم او نب الله تعالی وګوري دیو ته په نظر د رحمت سره یوم القیامت فرز د قیامت ولا یزکیهم او نب پاک کی دیو لرا ولهم عذاب علیم او د دیو د پاره د عذاب دردناک. و ان منهم او یقینا زین د دیونا لفریقا خامخا یو ډله ده یلوون السنتهم چتاوی خپلو جبو لرا چلی خپلو جبو لرا بالکتاب په کتاب باندې لتحسبوه من الكتاب دیر پارا چې ته ګمان وکې په دې باندې د کتاب نه چې دا خو د کتاب نه خبره کوي. هو ما هو من الكتاب حالان کې دا بنی د کتاب نه ويقولون او ويد هو من عند الله چې در طرف د الله تعالی نه دی. وما هو او نیدا من عند الله د طرف د الله تعالی نه ويقولون على الله الكذب او ويد په الله تعالی باندې دروغ وهم يعلمون او دی فویږي. ما کان لبشر نری پکار دیو انسان د پارا دیو بنده د پارا ایوتیه الله الكتاب چې ورکی د الله تعالی کتاب والحکم او پوی د دینا والنبوت او پیغمبري ثم يقول للناس بیا دی وای خلق تكونوا شيء عباد لی بندگان زما من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ولكن لكن دا تسوي ولكن كونوا لكن شيطاس ربانیین خدا پرس خلق بندگان در رب بما کنتم تعلمون الكتاب پس سبب تدی چې تاسو خودنه کوي خلقو ته د کتاب و بما کنتم تدرسون او پس سبب تدی چې تاسو لوستل کوي د کتاب. ولا یامرکم او حکم نکي تاسو ته الله تعالی ولا یامرکم او حکم نکي دیو تاسو ته ان تتخذوا الملائکه چې ونسي ملائکه لرا والنبیین او پیغمبران لرا اربابا خدایان. ایا امرکم ایا حکم کوي تاسو ته بالکفر په کفر بعد اذ انتم مسلمون رست داغینا چې تاسو مسلمانان. و اذ اخذ الله او کله چې واغست الله تعالی میثاق النبیین مضبوط وعده د پیغمبرانو نه لما آتیتکم چې خامخا زه به درکوم تاسو ته من کتاب س کتاب و حکمت او نبوت او پیغمبري ثم جاءکم بیا راشي تاسو ته رسول پیغمبر مصدق تصدیق کوونکی لما معکم دا غڅ چې تاسو سره دی لتؤمنن به نو خامخا تاسو به ایمان راوړی پاغه باندې ولا تنصرن او خامخا تاسو به مدد کوي دا هغه پیغمبر. قال نویل الله تعالی اقررتم آیا تاسو اقرار کوي ای پیغمبرانو په دې خبرو اقرار کوي. واخذتم او واغست تاسو علی ذالکم اسری په دا خبرو باندې زما لوزا زما وعده. قالوا نویل دیو اقررنا اقرار کو منگا. قال نویل الله تعالی فاشهدوا گواشی وانا معکم من الشاهدین او زو سرستا سنا د گواهی کوونکو نیم. نو پمن تولا بعد ذالکا څوک چې واوړي دور سر دینا فاولئک هم الفاسقون نو دغه کسان هم دیو دی فاسقان. افغیر دین الله آیا بغیر د دین د الله تعالی نه یبغون دا خلق لټي بل دینا دا الله د قانون نه بغیر بل قانون لټي. وله اسلم او خاص دی الله تعالی لره تابعدار دی من فی السماوات هغه څوک چې پاسمانونو کې دی ول ارض او پزمکو کې دی طوعا فخخی وکرهن او پناخخی او پزور باندې و الیه یرجعون او خاص دی الله تعالی ته واپس کړي شي. قل و پیغمبر آمنا بالله مونږ ایمان راوړې دې په الله تعالی باندې او ما انزل علینا او پاغه سچ نازل کړي شوی دی مونږ ته
وما انزل على ابراهیم او پاغا سچ نازل شیو په ابراهیم علیہ السلام باندې و اسماعیل او په اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او په اسحاق علیہ السلام و یعقوب او په یعقوب علیہ السلام والاسباط داغي په اولاد وما اوتی موسی او پاغا چور کلشیو موسی علیہ السلام ته و عیسی علیہ السلام ته والنبیون او نور پیغمبرانو ته من ربهم د طرفا د رب د دیونا لا نفرقو جدائی نراولو منگا بین احد منهم پما بین د یو تن د پیغمبرانو کی ونحن له مسلمون او منگا دی اللہ تعالی تا غاڑی خودن کیو تابداریو ومن یبتغی او چاچ ولٹاو غیر الاسلامی بغیر د اسلام نا دینا بل دین او بل قانون فلن يقبل منه هیچ بدا قبول نشید دنا وهو فی الآخرت من الخاسرین او یبده فی آخرت کی د تاوانیانونا کیف یهدی اللہ قوما سرنگ با ہدایتو کی اللہ تعالی داسیو قوم تا یا اغا قوم تا کفرو بعد ایمانیم چی کپرے کڑے رسو د ایمان خپلنا وشهدو او حالان کی دیو گواہی کرلا ان الرسول حق چی دا پیغمبر حق دے وجاءهم البينات اور اغلیو دیو توازیح دلائل والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ تعالی ہدایت نہ کہ قوم ظالمانو تا اولئک دغکسان جزاؤهم سزا ردیو دادا ان علیہم لعنت اللہ چی یقیناً پدیو باندی لعنت اللہ تعالی دے خیری دا اللہ تعالی دی والملائکتی و دا ملائکو دی والناس اجمعین و دا طول خلقو خالدین فیا ہمیشہ بیدیو پدی لعنت کی لا یخفف عنہم العذاب یا ہمیشہ بیدیو پدی جہنم کی لا یخفف عنہم العذاب سپک بنکل شردیو نعذاب ولا هم ینظرون او نبدیو لرمحلت ورکللیشی الا الذین مگر آکسان تابو چی توبی ویستا لامن بعد ذالک او رستر دینا واصلہو او برابر ایک اخپل عمل دا شریعت موافق کا فإن اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی دے بخون کے مہربان ان الذین یقیناً آکسان کفرو چکو پرے کڑے دے بعد ایمانیہم رستو دخپل ایماننا ثم ازدادو کفرا بیزیاد کا کار دا کفر لن تقبل توبتهم ہیچ چرے وقبول نشی توبت دیو پدی حالت کی وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ دا کسان ہم دیو دی گمراہان ان الذین یقین آکسان کفرو چکو پری وکا وماتو او دی املشو وهم کفارن پدا سے حال کی چو دیو کافران پہالت دا کفر کی ملشو فلن یقبل من احدیم ہیچ چربا قبول نشید یو تند دیونا ملء الارض ڈکوال دزمکی زہبن دسرو زرنا ولو افتدا بی اگر کا فیدیہ کی ورکی دی لرا دا ٹول فیدیہ کی ورکی خوبیام نشی خلاصی دے اولائک دغا کسان لهم عذاب علیم دیو دا پارا دے عذاب دردناک وما لهم من ناصرین او نشتر دیو لرا چوک امدادیان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين